کړې دي که هغه قرباني راټوله کړلی شي نن صبح ته د کومه سړه هوا میلوېږي نو دا هم د هغو د قرباني وجه دی نن چې ته د غره کې ځان ته پاکستانی وایې نن چې ته د غره کې ځان ته پاکستان باندې فخر محسوسوې دا هم د هغو قرباني وجه دی چې کومې قرباني 1947 نه مخکې ورکړې شوې دي نن چې ته په خپل جماعتي کې 5 وخته لمونځ کوې نن چې په کلو سپیکر ته د دین اسلام اشهاد کوې نن چې ته مسلمان ورور په دار باندې دار محسوسوې دا هم د هغو قرباني وجه دی کومې قرباني چې 1947 نه مخکې د ما او د تو مشر ورکړي دي نن چې نوم د پاکستان دی نن چې اسلامي جمهوریت پاکستان دی نن چې تا د اسلامي جمهوریت پاکستان پاسپورټ ملوېږي آی ډي کارډ ملوېږي دنیا کې خپل شناخت ته ملو دی دا هم د هغو وینو قرباني دی دا هم د هغو ځوانانو د وینو قرباني دی د هغو د میندو د بچیو قرباني دی چې 1947 نه مخکې یې ورکړې دی نن چې د مور تو بچی نن چې د مور تو بچی د دنیا هر ګوټ ته تللی شي نن چې د مور تو بچی د دنیا هر ګوټ کې خپله ورغوڅې ته راشي دا هم د تو د مشرانو قرباني دی خو بدقسمتي دا دی بدقسمتي دا دی ځوانه بدقسمتي دا دی ځوانه بدقسمتي دا دی مشره بدقسمتی دا دی ادے بدقسمتی دا دی دادا بدقسمتی دا دی ملا بدقسمتی دا دی استاذا تو کوم کردار دوباره کوم کلون دوباره کوم ځوان دوباره ته پاکستان دوباره مشرانو قرباني ورکړه نه نن هغه احسان زمانو او نه هغه دوباره ته لګیا یې او نه هغه دوباره زما مشر لګیا دی نن چې ته 5 وخته لمونځ کوې په دغې مدرسې په جومات کې دا څه د ما او د تا کرامات نه دی دا څه د ما د تا اواز نه دی دې اواز او دې 5 وخته لمونځون دپاره زموږ ډېرو خلکو وینې ورکړي دي وینه ورکول سره الفاظ پرې محدوده نه دی جیلونه یې تېر کړي دي بچي یې قربان کړي دي جلوطن شوي دي انګریز قسمه هغو ته سزاوانې ورکړي دي خو بدقسمتي دا دی چې نن موږ د تو کردار د پاکستان دپاره نه دی نن موږ د تو کارنامه پاکستان دپاره نه دی آن ویان صرف خپل ځان دپاره او نفسي دپاره لګیا یو سینټر کوروم څه حالات دی تاسو ته نظر شته د قبایلو څه حالت دی تاسو ته نظر شته زه نن په کوم دور کې ژوند کوم مشره تا ته پاته شته امینې تا ته پاته شته سینیډره تا ته پاته شته ما بچی دلته راوړی هغې کې زه نه کسم چې دغه نه به ماته یو انجینیر راوځي ځکه ما نه لرم چې د ما دغو ځوانانو نه به یو پایلټ راوځي زه امید نه لرم چې د موټر سکول نه به چېرته پولیټیکل انجینر جوړ شي ولې وجه دا دی چې تو کې هم کمزوري دی مشره ځوانه تو کې هم کمزوري دی و هغه کمزوري دا دی چې په اتفاقي دی ایمو روډ په کنډوالو بدل دی ایمو سکول په کنډراتو بدل دی ایمو کلي په کنډراتو بدل دی جوړول ښه پرېږده د تا پښتنې د جوګرسي ته د جوګرې وطن شوی شي زه د کوم مشر مخې ته ودرېږم زه د کوم مشر شا پسې ودرېږم زه د کوم ځوان شا پسې ودرېږم چې زه د خپل ډاس کلي جوړ کړم دا د خپل ډاس سکولونه جوړ کړم شته نه دې امید نشي ساتلی وجه دا دی چې ته هم ځوانه په کور ناست یې مشره ته هم په کور ناست یې ادې ته هم خپل بچي کلي کې کېنولی دي دادا ته هم خپل بچي کلي کې کېنولی دي چې بچیه دا د کوم خبرې دی ته څه کوې وکړې
دې دادا استاده ملا مشره ځوانه استاده ګیله دې ځوانه دا څه کوم ناستې کورونه کې خیاندې دي هغه وخت یې د خدای نه شي وسره دا څه کوم راز کورونه دي دا څه کوم رنګ روډونه دي د دغه موافق مخیان دې نه شي وسره دومره ځوان په دغه میدان یې ناست دی چې د خیوار د چې راټول شه د خپل حق غوښتنې دوباره چې د خیوار د راټول شه د حق غوښتنې دوباره تالیان نه حق غوښتنې دوباره صرف دومره تعداد کافي دی چې د ما مطلبې د خجوک مطلبه وایي سانټر کړم تا د شرطي حالات واچه په ټوټل شرطي کې لسم پوس کول نشته تو سره په څا کې اشخیل مندخیل واچه په ټول اشخیل مندخیلو کې میټرک سکول نشته د تا د مرزي مستقل علاقه واچه آبادو کې سکول نشته دی آبادو کې کالج نشته دی آبادو کې اسپتال نشته دی د حکومت کوم ډپارټمنټ دی چې دلته سرګرم دی زه د آرمي شکریه د کوم چې امن یې راوستو زه د هغو ځوانانو شکریه د کوم چې هغو دلته موږ ته امن په ځای کړو خیمه تاخیات څه موري جوړېږي د مور تاخیات څه حق جوړېږي او حق دا دی چې څو پرې مو تاسو یو نه وشوي چې څو پرې قومي مسالې ته مو خپله مسله نه ویلې چې څو پرې د قوم بچي ته مو خپل بچی نه ویلی څو پرې د ما حق چوک خوري دغه ګریوان ته ما لاس نه یې ورچولی نو زه چې ځان ته مسوسي نه یم زه چې ځان ته پښتون نه یم زه چې ځان ته قبایل نه یم زه چې ځان ته پاکستاني نه یم نو بلکل زما حق نه جوړېږي چې زه ځان ته پاکستاني نه وایم شاباش تالیا اسپیشل 14 اگست 1947 دا یې ما ته واورېده دا سفیره کړې دی چې ته خپل حق غوښتی شې که هغه یې تو مشر سره یې که تو افسر سره یې ته خپل حق غوښتی شې که هغه په صوبه اسمبلي که په قومي اسمبلي ته خپل حق غوښتی شې که ته په ډوګر یې که په پېښور یې که په اسلام آباد یې که نن ته صرف خوبیولی زه تاسو ته ټولو ته یو درخواست یم چې پاسه ویښ شه چې کومې هم د تو مطلبې دي قانوني یو شه امجد علي صاحب سره ګواندر صاحب سره چې چېرته هېڅ په ځای باندې تاغ وکړو منډه وکړو د خپل سکولونه خپلې علاقې دا ابادي کړو وسلام شاباش تالیا داود مسعود اسٹوڈنٹ فیڈریشن صدر پٹھان عبدالخلیق